څه خبرې داسې دي چې هغه په اذان کې هغه مکروه دي. نمبر 1 اذان هغه د غانو په طرز کې دی، دا مکروه عمل. نمبر 2 چې یو انسان هغه بیودس او د بیودسې په حالت کې دی اذان یا اقامت کوي، نو دا هم مکروه عمل دی. دریم نمبر چې کله انسان د جنابت په حالت کې او د جنابت په حالت کې انسان اذان کوي، نو دا هم مکروه دی. څلورم نمبر چې یو داسې ماشوم چې هغه ناپوهه ماشوم وي، نو هغه د پاره بیا اذان کول مکروه دی. پنځم نمبر چې یو لیونی دی هغه اذان کوي، نو دا مکروه دی. شپږم نمبر چې یو انسان هغه په نشه کې وي او بیا دی اذان کوي، نو دا هم مکروه دی. اووم نمبر چې ښځه اذان کوي، نو دا هم مکروه دی. او اتم نمبر چې د فاسق انسان اذان کوي، نو دا هم مکروه دی. نهم نمبر په ناسته باندې اذان کول دا مکروه دی. او لسم نمبر د اذان یا د اقامت په دوران کې خبرې اترې کول دا مکروه عمل دی.